د رب رضا د پلار په رضا کې ده. د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رضا د رب د په رضا د پلار کې ده او غصه د رب د په غصه د پلار کې ده. یعنی مطلب دا چې کله تا نه مور او پلار خفه وي نو پیګه چستانه رب هم خفه دی، چې کله د والدین خوشاله وي پیګه چې الله رب عزت هم زمانه خوشاله دی. او دا خصوصا په خبرو کې چې کله د غوي خبرې صحیح وي، یعنی مطلب یو انسان دیندار دی هغه خپل مور او پلار خوشاله دي، نو ان شاء الله دا دغه انسان د نیک عمل کېدلو چې دا دیندار دی نیک عمل دی دغه علامه ده. نو حدیث مبارک دا سي رضی رضا رب فی رضا الوالدین و سخط رب فی سخط الوالدین، چې د رب دنه کله د مور او پلار خوشاله وي بیا په دې په هشه چې ان شاء الله زمانہ رب خوشاله دي، چې کله د مور او پلار خپوي نو بیا د رب د خفغان علامه هم دا نه. موږ ته سره په کار داري چې د رب په خوشاله باندې خو موږ ته ډایرک پته نه لګي چې زمانه رب خبره که خوشاله دی، خو هغه حکمونه د الله رب العزت چې موږ په خپل ځای باندې راولو چې الله وایي چې کوي کومونه چې الله رب العزت فرمایي چې دین ځان ساتي نو هغه موږ ته ځان وساتو. د الله په احکاماتو کې یو حکم دار چې د مور او پلار خدمت کوي هغه خوشاله ساتي، نو چې کله انسان د الله په احکاماتو باندې عمل کوي د دین د پته لګي چې دغه انسان نه الله خوشاله دی.